السلام علیکم ګران کتونکو عبد الله شیرین یو پیر بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره او الله پاک نه مې دغه ارزو او تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې موږ ته رامخې دي الله پاک دې هغه په خپل قدرتونو باندې حل کړي. څنګه چې تاسو ته معلومه چې موږ لایو راځو تاسو سره خبرې اترې شریک کوو. تاسو د کمنټ په ذریعه زموږ سره سوال جواب هم کولی شئ او لایو تاسو هم زموږ سره تللی شئ خپل غږ زموږ سره شریک کولی شئ. نن چونکې موږ ټاپک ورکړی دی ښې خبرې او د بربریت وار هم جاري دی. تاسو ته معلومه وي چې موږ په دې لایو سیشن کې تاسو سره مختلف ټاپک باندې خبرې اترې کوو، یا دوه ټاپک یا درې ټاپک یا څلور شي، وختن په وختن اکثر سیوا هم شي. نن چونکې د سوات تازه ترین صورتحال به دغه تاسو ته ویم چې د سحر تقریبا د 4 بجو نه یا 5 بجو نه په راایسته هغې په وقفې سره د باران سلسله هم د 11 بجو پورې شروع وه. باران ښه وقفې سره کله تیزېدو کله روکېدو. موسم ډېر زیات بیا یو پیر یخ کو په غرونو باندې چونکې واورې ورېږي. کالام چې کوم بالایي علاقې دي مهوړنجیل ګبرال او دغه شانتې د ګبرال چې کومه بیا باډګوی ټاپ علاقه ده په هغې باندې هم واورې ورېدې. موسم یو پیر بیا یخ کو خلکو ګرم کوټونه ګرم کپړې او د هغې سره سره د ګرم خوراکونو استعمال شروع کړی دی. اوس چونکې انور راحته دی، موسم ډېر زیات یخ نه دی، خوندور موسم دی. خلک راوځي سر سپاټوله چکرې لګوي، ملګري اکثر مازدیګر کې لمونځ وشي نو بیا ځي. دا موسم چې کوم دی ډېر زیات خوندور موسم دی. څنګه چې تاسو ته معلومه چې په دنیا کې ظلم روان دی او هغه بیا خاص کر د مسلمانانو سره کېږي او هغې مسلمانانو دپاره څوک د اواز اوچتول نه وي. دغه مشکلات او ستونزې که د هغو ژوند دی او په فلسطین کې چې کوم دغه بربریت شروع دی او تازه ترین ویلی کېږي چې دغه بمباري شوې ده او په هغې کې ویلی کېږي چې 50 کسان په هغې کې شهیدان شوي دي او د 100 نه سیوا کسان چې کوم دی هغه په دغې بمبارۍ کې زخمیان شوي دي. نو دغې بربریت دا روکتام به څنګه کېږي، دغې بربریت دپاره اواز به څنګه پورته کېږي، د هغې هر سړی پوه دی. خو اوس پوه نه چې دا کم طرف ته موږ روان یو، کم طرف ته به دا ملک ځي، کم طرف ته به دا حالات ځي. دا ستونزې او مشکلات دي او په دغې حوالې سره هر سړی د خفګان اظهار کوي په سوشل میډیا باندې. او بس موږ خو چونکې نن سبا غلامان یو او بیا د داسې ملکونو غلامان یو چې موږ د خپل مسلمان ورور لپاره اواز اوچتوو. که موږ د فلسطین نوم والو، د فلسطین جنډه اوچتوو نو زموږ فیسبوک آی ډي بندېږي. بل پلیټفارم نشته چې موږ خپل اواز اوچت کړو او ورسوو. دغه که اواز موږ اوچتوو چې زموږ دغه پلیټفارم دي دغه بندېږي. زموږ ډېرو ملګرو پکې دغه فیسبوک آی ډیانې هم بندې شوې او دغه سلسله روانه ده. کل کر اظهار ته نشي کولی چې ته د هغو سره ودرېږې، د هغو سره ته د مینې محبت اظهار وکړې. نو هغه سلسله چونکې موږ پیدایشي غلامان یو دغه امریکې او چې هغو څه وایي هغو ته څه ښکاري هغه به موږ کوو. نو اخر د کم وخته پورې به دا چل روان وي. موږ خو ته په ښه بد پوه شوو دغه غلامۍ ژوند دی چې په خپلو خپو ونه درېږي. یو بل خپې وهو، خاص کر دا پښتانه یو بل خپې وهي. په دې حوالې سره دغه خبرې دي چې دغه بمباریان شروع دي او دې د روکتام لپاره یو اواز نه پورته کېږي او امریکا لګي د فلسطین د اسرائیلو سره ودرېږي او مسلمان نه ودرېږي د خپل مسلمان ورور سره. سړی په دې حیران شي. الله پاک ته هغه کړه وکړي زموږ ټولو په خیر او الله پاک ته مسلمان له بری ورکړي او
مسلمان د الله پاک سره خروږي دغه کم بربریت چې شروع دی الله پاک ته دغه پروګرام کې دغه مدد وکړي او مسلمان د الله پاک ګټور اوس پر شو علاقائی خبرو ته بیا یو پیر څنګه تاسو ته ما د موسم خبرې اترې وکړې دغه شانتي په علاقې کې ښه خبرې هم دي الخدمت فاونډیشن تاسو ته معلومه چې هغه په هر کړۍ کې که په ملک دننه افزاده وخت راشي یا د هغه شانتي د دهشتګردۍ واقعیات راشي یا چې نور هلې ځلې هغه پکې بل چړ کر حصالي یا سیلاب راشي هغې کې هغه بل چړ کر حصالي اوس څنګه تاسو ته معلومه چې دغه بربریت شروع دی مړي پکې وشو زخمیان دي پکې د میډیسن ضرورت دی د کورونو ضرورت دی بلا شي ضرورتونه دي د چا کورون نشته د هغې لپاره الخدمت فاونډیشن هغو لګیا دي ملک دنه او چې کوم د هغو مختلف چوکونه دي په هغې کې خپل نوجوانان کوم چې خدای خدمتګاران دي هغو ودرولي دي او هغو د هغو لپاره چنده راټولوي دغه چندې په حواله سره ما یادونه مخکې د لایو نه مخکې یو ویډیو هم ریکارډ کړی دی چې طریقه سره څنګه طریقه کار دی او څنګه دا چنده راټولېږي او څه صورتحال دی هغه به تاسو هغه وګورئ هغې به تاسو اپډیټ هم شي خو په دې ټایم کې د هغو دې جذبې ته موږ سلام کوو هغه ستایل غواړي چونکې په دونه مصروفیاتو کې هغو لګیا دي خپل وخت دی دغه ورځې ټاکلې ده او الله پاک ته یې د خدمت هم قبول کړو الله پاک دې کړي چې یې د کومه راټوله کړې چنده هغو ته ورسي او د هغو په کار راشي نو ډېر زیات به ښه دا هم یو ښه خبر دی چې خلک بیا هم څنګه مسلمانان وروڼه دي او هغې لپاره څوک خفګان کوي هغو لپاره څوک راوځي او دغه چندو ته یا هسې خپل ټایم ورکړي دا هم یو ګټوره خبره ده بیا به راشو چونکې تاسو ته معلومه چې زموږ په علاقې کې یو پیر بیا پرون چې څنګه تاسو ته ما خوشحالۍ خبر شریک کړی و چې مشران دې وي تل دې وي آباد دې وي چې مشران موجود دي علاقې کې اکثره داسې واقعات وشي چې په هغې کې مرګونه وشي او دغه مرګونه بیا په سادهۍ باندې لګي کلونه تېر شي خو دغه نه ختمېږي خو دغه لپاره الحمدلله مشران موجود دي هغو خپل ګامونه وزتوي څنګه چې تاسو ته معلومه چې د اتروژ د منځه او کالام د منځه یو غټه غیمه شوې وه چې په هغې کې مرګونه شوي او هغو بیا په یو بل ته کې تګ راتګ هم بند شوی په دې کې ډېر لوی جرګې شوي وې هغې جرګو خپل کوششونه وکړل الحمدلله هغو ته د نن د هغې جرګې د راغونډېدو هغه صله میلاوه شوه په هغې کې ویلی کېږي چې کوهستان ګیر او کوهستان سوات کوم مشران چې دي کالام سره څوک تعلق لري څوک ګیر کمرات دغه علاقو سره تعلق لري نو هغو پکې ډېر غټ ګامونه پورته کړل او الحمدلله هغه روغۍ راوسته د دوانو فریقانو سره کېناستل او هغه یې راضي کړل نو دا یو غټه خبره ده ډېره غټه خبره چې لکه دونه مرګونه پکې شوي او د هغې باوجود هغو الحمدلله چونکې معمولي ځمکه په ځمکه باندې دغه شر شوی نو ویلی کېږي چې دا ډېر غټ اقدام چې شوی دی موږ یې وستایو د هغو ډېره مننه یو جهان مننه او ما ورته له پکار دي چې هغه وستایو بل دا چې که مشران نه وي او دا جرګې نه وي دا جرګې سیسټم چونکې په کالام او په دغه علاقو کې ډېر زیات زورور دي دلته هم دا جرګې کېږي مختلف ځایونو کې اصلاحي کمیټۍ داسې نورې کمیټیان جوړ شوي د هغو دغه کوششونه کوي بیا کوم تڼو نه لاندې وګورو ډي آر سي سیسټم جوړ شوی هغه هم ښه پلیټفارم دی هغې کې هم ګورو ورځ ورځ غټې روغې پایږي نو په کار دی دغه شم مشرانو موږ مرسته وکړو ورسره ودرېږو ډاډ ورله ورکړو نو دې سټایل په کار دی کم کالام او تروړ چې مابین چې کومه تنازعه وه کومه ورانه چې وه الحمدلله هغه نن جوړه شوه په خلقو کې مشرانو خبرې ما واورېدې نو هغوی یاره زما په سترګو کې اوښکې دي د خوشحالۍ نه هر ماشوم هر لوی هر دغه باندې مخ باندې زه ګورم هغه باندې خوشحالي ده نو دا یو ډېر غټ قدم اوچت شو الله پاک دې دغه مشران تل او آباد لري نو دغه خبرې اترې وې ما چې تاسو سره راشم یو څو خبرې شریک کړو تاسو هم که الله یې ورتلی شي چونکې
فیسبوک کې دغه لایو سیستم چې دویم کس تاسو اغوستی شئ په کال ملک چې کوم حالات دي نو هغې تاسو خبرې کړه بیا محمد نواز شریف صاحب هم راغلی او خلک دغه امید ساتي اوس چې ملک حالات به بهتر شي الله پاک دې کړي چې بهتر شي او ملک خو ډېر کله کوم وګورو مهنګایي یو طرف ته اوس پکې د ګیس خبر مو وکړو خبر زمانه اخوالي خو شو چې 190% به ګیس ګرانوي نیټ چونکې زما سره عام نیټ نشته ډاټا ده نو هغه اوس پیج نه کولی 119% بیا مهنګایي را روان ده ګیس طرف نو که یو طرف ته دیم ته پیټرول چا خبره چې ارزان کړي بل طرف ته بیا زور وباسي نو حکومت دونه دغه نه دی زموږ سره که ښه وکړي خو بد را سره بیا په بل طرف کوي الله دې خیر کړي یار ماحول او حالات دي چې بس مقابله په سره کوو هر به نه منو انشاءالله وخت به راشي چې پاکستان به په خپلو پښو ودرېږي پاکستان به مضبوط شي ادارې به مضبوطې شي ادارې به ښه شي محکمې به ښه شي وخت به راشي انشاءالله امید به ساتو نور کار د الله دی څه کېږي الله پاک زموږ د خیر وکړي الله پاک زموږ د خیر کړي نو ملګرو بس راځو به تاسو سره دغه لایو خبرې اترې به کوو او چونکې بېګا پکې یو ناخوشګوره واقعه بله وشوه کوم چې د کوړک پل دی هغه دغه هلته نوران جوړ پروت دی د هغې د وجې نه دوه ټرکونه هغې کې تصادم شو چې هغه ټرکونو د وجې نه عوامو ته ډېر زیات مشکلاتو تقریبا ویلی کېږي چې 12 ګنټې دغه روډ بند و خلکو ته په تګ راتګ کې ډېر زیات مشکلات او ستونزې وې نو پکار ده چې یو ټیکهدار دی هغه خپل کار وپېژني او کوم کار چې هغه په ورځ 2-3 کې کېږي پکار ده چې هغه په میاشتې نه اړوي بهتره به وي نو دغه د وجې نه خلکو ته ډېر زیات مشکلات او ستونزې وې بهرحال دغه کالام روډ هم بند و اوس هم ویلی کېږي چې څه نه څه ځای پورې کولاو شوی دی خو بیا هم خلکو ته مشکلات نو بس انشاءالله راځو به ستاسو سره به خبرې اترې شریک کوو تاسو هم زموږ سره که خبرې په کمنټس په ذریعه شریک کوئ او یا زموږ سره په لایو راتلل غواړئ نو تاسو هم راتلی شئ او د هغې سره خپل میسج هم ته په واتساپ په ذریعه هم شریک کولی شئ زموږ واتساپ نمبر 03155749966 دا زموږ نمبر دی تاسو هم سره خپل غږ شریک کولی شئ هغه به موږ ایز اډیو یا پروګرام به پرې وګو هغه به تاسو سره د هغه ستاسو میسج به شریک کوو او مقصد هم دا دی چې موږ ستاسو اواز جوړ شو او ستاسو اواز الله چارواکو ته ورسوو الله چارواکي بیا په دې باندې اکشن واخلي او زموږ ستونزې او مشکلات چې کوم دی هغه حل کړي څنګه تاسو ته معلومه چې په کانجو کې بیوټیفیکیشن شروع دی په هغې د وجې نه په هغې باندې کار بند شوی انالۍ چې کوم دی خو بېګا د کار شروع شوی نو هغې د وجې نه بیا ټرفیک هم ډېر زیات دي هغو د مشکلات دي نن چونکې په هغې باندې کار بند دی خو وروسته ماښام د پته لګي چې په هغې باندې بیا کار شروع کوي نه شروع کوي څه صورت حل دی په دغه حوالې سره زموږ تحصیل چیرمن سید خان هم اوازونه اوچت کړي دي هغې باندې کار شروع کړی و خو خلکو ته مشکلات او ستونزې جوړېږي نو د هغې د وجې نه کار بیا رکاو شوی دی څه اپډیټس د هغې په حواله سره هم راځي به ستاسو شریک کوم زه په دې ټایم ستاسو نه اجازت غواړم انشاءالله بیا ملاقات کوو سبا یا دلته یا بل ځای یا په نوي موضوع باندې او خپل مشران وستایئ چونکې هغو ډېر زیات خدمات دي دغه جرګې سیستم چې کوم دی نو هغې ته سلام کوم هغو ډېر ښه ګام پورته کړی ډېر ښه قدم اوچت کړی دی د تروړ مابین کالام مابین چې کوم تنازع وه الحمدلله ختمه شوه دا د خوشحالۍ یو زیر او خوشحالۍ خبرو ما چې تاسو شریک کړم انشاءالله بیا ملاقات کوو د لوی الله په امان